بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ رکوع نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اے ہا کسانو چی ایمان مراوڑے دے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سی یہودیان و عیسایان پا دوستانے بعضهم اولیاء بعض زینی د دوی نه دوستان دي د زینو ومن یتولهم منکم فانه منهم او چا چې دوستی وکړه د دوی سره ستاسو نه نو بېشکه هغه د دوی نه دی. ان الله لا یهدي القوم الظالمین بېشکه الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم پس اوبینې ته هغه کسان چې په زړونو د دوی کې مرض د منافقت دی دوی کوششونه کوي فیهم په دوستۍ د دوی کې یقولون او وایي نخشا ان تصیبنا دائره چې مونږ یریږو چې وبرسیږي مونږ ته یوه حادثه. فعسى الله ان یأتي بالفتح پس نږدې ده چې الله درکړي فتح او امر من عنده او یا بل څه حکم د خپل طرف نه فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین پس شي به دوی په هغه منافقت باندې چې پټې ساتلې په زړونو خپلو کې ستومانه شرمنده. ویقول الذین آمنوا او وایي هغه کسان چې ایمان یې راوړي اهؤلاء الذین اقسموا بالله چې آیا دا هغه کسان دي چې قسمونه به یې خوړل په الله باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه انهم لمعکم چې بېشکه دوی خامخا ستاسو سره دي. حبطت اعمالهم ضایع شول عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین پس شول دوی تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی من یرتد منکم عن دینه څوک چې واوړې د ستاسو نه د دین خپل نه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه پس زر ده چې رابولي الله پاک داسې قوم چې محبت به کوي الله د دوی سره او دوی به محبت کوي د الله سره. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین نرم بی په مؤمنانو باندې او سخت بی په کافرو باندې. یجاهدون فی سبیل الله چې جهاد بکی کوشش بکی په لار د الله کې ولا یخافون لومة لائم او نه به یریږي د ملامتیا د ملامت کوونکي نه. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل دا الله دی چې ورکوي هغه چاته چې وغواړي والله واسع علیم او الله پاک فراخ فضل والا او پوهه دی. انما ولیکم الله ورسوله بېشکه دوست ستاسو الله دی او د هغه رسول والذین آمنوا الذین او هغه کسان چې ایمان یې راوړی او هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې مونځ قایموي ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي وهم راکعون او دوی رکوع کوونکي دي. ومن یتول الله ورسوله او څوک چې دوستی کوي د الله او د رسول د هغه سره والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړو فإن حزب الله هم الغالبون پس بېشکه ډله د الله چې د هم دوی به غالبي. دا آیتونه چې په کم وخت کې نازلېدل نو په دغه وخت کې د دې خبرې لا فیصله نه وه شوې چې آیا دا مسلمانان به غالب راځي دا حکومت په دوی په لاس کې اخلي اختیار به د دوی راځي او که آیا دا مشرکان یا یهودیان عیسایان او دوی به غالب راځي. نو هېڅ پته نه لګېده. نو په څومره چې منافقه ډله وه هغوی په دې سوچ کې وو چې که اسلامي جماعت به غالب راشي خو چې موږ د اسلامي جماعت ملګرتیا وکړو خو هسې نه چې که یهودیان او دوی غالب راشي ځکه چې په جنگ احد کې د دې خبرې له کوټې اندازه وشوه مسلمانانو ته سرسري شکست وشو
نو د دې منافقانو حالت چې و هغه ورو بدلېدو چې پته نشته چې اوس به مسلمان به ګټي او که یهودیان به ګټي او که مشرکان به ګټي. نو دوی به داسې کول چې د منافقینو به د دې یهودیانو او د عیسایانو سره ساز باز کوو، د مسلمانانو رازونه به یې ورته وې، مونږ خو ستاسو ملګري یو، د زړه نه مونږ ستاسو سره یو. لکه د دوی به دا مطلب و چې که چېرته دا خلک کامیاب شي نو چې زمونږ پسې احسان او څه خبره یي نو چې سبا مونږ ته څه نه وایي. لکه د خپل دنیا د بچ کېدو دپاره یا د دنیا د مفادو د حاصلولو دپاره به دوی د هغو سره دوستانې هم کولې، تعلقات به هم ورسره ساتل او وی به چې مونږ د یوې حادثې نه یریږو. دا ایره د زمانې ګردشت هم وایي، حادثې ته هم وایي. مطلب هسې نه چې ناڅاپه داسې څه چل وچلېږي او دا مسلمانان ناکامه شي او هغه خلک کامیاب شي، یا دا چې مسلمانان کامیاب شي او دغه خلک ناکامه شي. نو ځکه به یو خوا د مسلمانانو سره او بل خوا د کفارو سره د دې خلکو ساز باز او رازونه. الله رب العالمین دلته دا حکم ورکو چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تاسو به یهودیان او عیسایان ملګري نه جوړوئ. مسلمانانو ته وایي تاسو به د هغو سره رازونه نه شیر کوئ، لکه تاسو به د مسلمانانو پټې خبرې د هغو سره نه کوئ، تاسو به هغه د زړه محبت چې څه ته وایي هغه به ستاسو د هغو سره نه وي، د یهودیانو سره او د عیسایانو سره به. ځکه چې مسلمانان موجود دي، پاک نبی صلی الله علیه وسلم په خپله موجود دی. دې خبر تاسو سوچ وکئ که نه. او چې کله به مسلمانانو ته پته ولګېره چې دې کس دی دا لکه د منافقت کوي یا داسې چل د یهودو سره هم ساز باز کوي، چې مسلمانانو به ورته ووایي نو دې منافقانو به د شک د ختمولو دپاره د الله په نوم کلک کلک قسمونه خوړل. اقسمو بالله جهد ایمانهم، ما دې د خدای په نوم قسم کوي موږ د هغوی ملګري یو، نه نه موږ خو ستاسو ملګري یو. او بیا به یې کلک کلک قسمونه خوړل. او چې د جنګ وخت به راغی د کفر او د اسلام نو د مسلمانانو سره به بیا جنګ له نه شوتلې، بیا به یې بانې جوړولې او هلته به یې ځان د رښتینې ښکاره کولو دپاره 5 وخته مانځه ته راتلل وو، لمونځ ته به یې ځان له ډډې نه لګېدې. لکه دوی په دنیا کې هم ښه په سخته وو. الله رب العالمین فرمایي وایي که څوک چا ایمان راوړو او څوک چې ستاسو نه د ایمان راوړل نه پس بیا واوړېدو، لکه مرتد شو، من یرتدید منکم، یعنی څوک چې مرتد شو، نو الله رب العالمین فرمایي زر ده چې الله به داسې یو قوم راولي چې هغه به الله پاک به د هغو سره محبت کوي، هغو به د الله سره محبت کوي، لکه هغو به صالح او خالصه مسلمانان وي. او بل صفت الله پاک فرمایي چې اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، دوی به نرمي په مسلمانانو باندې په خپل منځ کې به نرم دلی او د کافرانو په حق کې به سخت دلی. د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ که نه، انتهایی نرم دله، هر چا سره محبت کوونکې، د هر چا خیرخوا. خو د کافر سره بیا د جنگ په دوران کې د کافر سره بیا سخترینه رویه وه، ځکه چې د کافرو دپاره په زړه کې هیڅ درد او خوږوالی نه و. هغه درد و چې اسلام راوړي، هغه درد و، خو چې کله به مقابلې له کفر کافر مخې له راغې نو بیا به مسلمانان، صحابه، نبی صلی الله علیه وسلم بیا به هغوی سخت و. او بیا الله رب العالمین فرمایي چا چې د الله او د رسول سره دوستی وکړله نو دغه خلک چې دی دا د الله ډله ده او د الله ډله به غالب راځي. او صفت الله پاک دا ښولی دی چې بېشکه دوست ستاسو چې دی هغه الله دی او رسول او هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی. نو صفت دی څه دي؟ صفات به یې دا چې یقیمون الصلاة، لمونځ به قایم کوي او زکات به ورکوي او دوی به رکوع کوونکي. او د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف یعنی د نبوت دعوه کوونکي 2 کسان وو چې هغه د یو نه نوم چې و مسلمه کذاب او بل اسود عنسی. دا 2 چې وو د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چې و نو دوی د نبوت دعوه کړې وه او نبی صلی الله علیه وسلم د دوی د قتل کولو حکم کړی. یو وحشي قتل کو چې هغه د جنگ احد کې لا ایمان نه و راوړی، نو د نبی صلی الله علیه وسلم تره چې دی حضرت حمزه رضی الله عنه هغه شهید کړی و که نه دی وحشي. نو بیا یې وی چې زه به اوس دا مسلمه کذاب په هر جوړ چیز به دی وژنمه چې د خپل هغه جاهلیت په وخت کې چې ما کم غټ درد نبی صلی الله علیه وسلم ته رسولی چې زه د هغې کفاره ادا کړمه. نو اقا وحشي ولګېدو او د
مسیلمه کذاب د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف چې کوم د دروغو د نبوت دعوه کړې وه نو هغه یې قتل کو. نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی په دنیا کې او دونه لویه هستی او دومره هر قسم ښکاره نښې او د الله سره رابطه ده او د هغې باوجود خلک مرتد کیږي او د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف چې د دومره لوی لښکر د هغه سره و، لکه داسې خو نه وه چې مسیلمه کذاب یو کس و، نه، د هغه سره باقاعده لښکرې ولاړ وي د هغه په حمایت کې. نو الله دې امان وکړي نن به خلک د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف څونه سازشونه پراپیګنډې یهود نصارا او دا ټول څونه دغه به کوي که نه سازشونه او چالونه به چلی. نو الله دې مونږ ټول د الله او د الله د رسول په اطاعت کې دې را باندې صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې دې را باندې الله پاک زندگی تیره کړي او الله دې مونږ د هر قسم فتنو او بدعتونو او سازشونو محفوظ وساتي. د جعلي فتنې دې ډېر زیات دا ژوند مشکل شوی دی، بنده په دې نه پوهېږي چې د قرآن و حدیث کومه خبره ده او د دې خلکو د ځانه جوړه کړي کومه خبره ده که نه. نو بس د لمانځه 5 وخته مونځ کول، ورسره نوافل کول او دغه شانتې زکات په ټیک طریقه ادا کول او د الله حکم ته سر ښکته کول، دغه بهترینه لاره ده او د الله او د الله د رسول سره دوستی کول، هغه خبرې سره عمل کول په هغه خبره باندې کومه چې د قرآن نه او د حدیث نه ثابته وي. الله دې مونږ ټول دغه شان مؤمنان جوړ کړي، آمین. او الله فرمایي ډله د الله به غالبه راځي، دا را سره د الله پاک وعده ده. نو رښتیني مؤمنان دی الله رب العالمین غالب راولي، آمین ثم آمین.